أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلم الله موسى تكليما. رب العالمين فقرآن حکیم کے د پیغمبراتو دا واقعات د عبرت دپاره ذکر کړي دي. د دې دپاره ذکر کوي چې د پیغمبر د واقعې ته به د مسلمانانو ګوري او د دې نه به عبرت والي. بیا په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر دی حضرت موسی علیه السلام چې د هغه ذکر رب العالمین په قرآن حکیم کې دومره کړی دی چې دومره ذکر د بل پیغمبر نه دی شوی، او د هغه دا واقعه رب العالمین په قرآن حکیم کې ځای په ځای باندې ذکر کړی ده. د څه دپاره ذکر کړی ده؟ د دې دپاره چې د مسلمانان د دې نه نصیحت حاصل کړي او د مسلمانان د دې نه عبرت حاصل کړي. حضرت موسی علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام د زمانې نه تقریبا 1515 کاله د مخکې تیر شوی دی، او د هغه زمانه زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک د زمانې نه تقریبا 2000 کاله یا 2100 کاله د مخکې تیره شوې ده. او پیغمبرانو کې هم د دې پیغمبرانو خپلې مرتبې دي. 15 پیغمبران داسې دي چې دا اولو العزم پیغمبران دي، د نورو پیغمبرانو نه دا په درجو په مرتبه کې د اوچت دي. د دواړو جهانو سردار مبارک شو. بیا زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک مرتبه د ټولو نه اوچته ده. دغه رنګ ابراهیم علیه السلام شو، دغه رنګ حضرت موسی علیه السلام شو، دغه شان عیسی علیه السلام شو. نو دا هغه پیغمبران دي چې دا اولو العزم دي، د نورو پیغمبران نه مرتبه کې د اوچت دي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي د قیامت د ورځ باندې چې کله دا پیغمبران رواني نو د خپل امتیان به ورسري وي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک باندې رب العالمین دا پیغمبران راښکاره کړل. نو رسول الله مبارک فرمایي یو پیغمبر میولید و یو کس ورسره روان و، یو امتی. بل میولید هغه سره 2 کسانو، چا سره به وړه ډله وه او چا سره به غټه ډله وه. په دې کې ما یو ډله ولیده چې ډېره لوی او غټه ډله وه، او تقریبا دا یو طرف او د اسمان دا یو طرف د هغې نه ډک و. وی ما وی چې دا به زما امتینو. وی ما ته وویلی شو چې دا موسی علیه السلام دی او په خپل امت کې دا جنت ته روان دی. نو د دې نه معلومیږي چې د حضرت موسی علیه السلام امت دا به په یو کثیر تعداد سره جنت ته داخلیږي. وی بیا چې مې وکتل نو یوه ډله ده، د هغې نه هم ډېره زیاته غټه ډله، او دا ځمکه او دا افق او دا اطراف دا یې ټول ډک کړي دي. وی ما ته ویلی شو چې دا ستا امت دی. نو د ټولو نه زیات جنت ته چې داخلیږي هغه زمونږ د امام الانبیا امت دی. او د دې نه مخکې تقریبا 1000 کسان د رسول الله مبارک د امت دا به بغیر حساب کتاب جنت ته داخلیږي. او دی 1000 کسانو کې هر 1000 کسانو سره به 1000 کسانی. د دواړو جهانو سردار مبارک چې د 1000 کسانو ذکر وکړ،
نو صحابه ناستو. یو صحابي د حضرت عکاشه رضی الله عنه د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسوله د الله نه سوال وکړه چې الله مام په دغې ډله کې شامل کې. ما الله د هغوی نه وګرځوي چې کوم به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخلیږي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل چې انک منهم تم د هغې ډلې نه چې کوم به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخلیږي تم په هغوی کې. یو بل صحابي پاسېد وی د الله رسوله زما دپاره هم د الله نه سوال وکړه چې ما هم پکې الله حساب کړي. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل سبقک بها عکاشه. عکاشه تا نه مخکې شوی دی، بس هغه پکې حساب شوی دی. نو د دواړو جهانو سردار مبارک امت دا به د ټولو امتونو نه زیات جنت ته داخلیږي. یو بازار کې یو یهودی او یو مسلمان هم نو دی یهودی چې به خبره کوله او قسم به خوړه نو هغه به وی زما د په هغې ذات باندې قسمي چې موسی علیه السلام په ټول مخلوق باندې غوره کړی دی. خو چې خبره به کوله او قسم به خوړه نو وی به زما د په هغې ذات باندې قسمي چې حضرت موسی علیه السلام له په ټول مخلوق فضیلت ورکړی دی. د پاک پیغمبر مبارک چې د صحابي ورته وکتل وی د دې نه خو معلومیږي چې په رسول الله مبارک باندې هم د هغه فضیلت زیات دی. دا ته خو دا خبره په دې انداز کې نو د الله سی اوچت که او چې شړق شو نا یهودي یې پیو یو سپیړی یې ورکړه. هغه یهودي خپله مقدمه د دواړو جهانو سردار مبارک له راوړه او پاک پیغمبر مبارک ته وی ما خبره په دې انداز باندې وکړه او د ماله سپیړه راکړه. د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته څه وی وی مال په موسی علیه السلام باندې فضیلت او غوروالی مه راکوي. دا نه چې رسول الله مبارک د موسی علیه السلام نه غوره نه دی، داسې نه ده. د ټولو پیغمبرانو سردار دا زمون ښکلی پاک پیغمبر مبارک دی. پر ورځ د قیامت ټول پیغمبران د حضرت آدم علیه السلام نواله تر حضرت عیسی علیه السلام پورې دا زمونږ د امام الانبیاء د جنډې لاندې بی. خدا د رسول الله مبارک عاجزی وه. رسول الله مبارک عاجزی کوله چې مال په موسی علیه السلام